تاسو خپل هم او د خپلو بچو نکاحونه تاسو د دیندار کور سره کوئ، دینداره ښځې سره کوئ. عزیزانو دینداره ښځه چې راشي د هغې به څه وجه وي؟ کم کور ته چې دینداره ښځه راغلله ګوره هغه به د 5 وخته لمونځونو پابنده وي، هغه به د قرآن مجید پابنده وي، هغه به د ذکر و اذکار پابنده وي. دیندارې ښځې ته به د خدای حق هم معلوم وي، دیندارې ښځې ته به د حقوق العباد و حق هم معلوم وي. زما محترم رسول الله مبارک او فرمایل تاسو د دین په نسبت سره د چا سره نکاح کول غواړئ نو د دین په وجه باندې وکئ. اخري خبره به عرض کوم. زما محترم مسلمانان ورونو نکاح خو مونږ کوو. رسول الله مبارک او فرمایل د نکاح د کولو نه بعد به بیا د دې ښځې او د خاوند یو بل سره ژوند او زندگی شروع شي. کومه نیکه ښځه چې ده د هغې دپاره رسول الله مبارک څو نښې او نشانات ذکر کړي دي. یو نښه رسول الله مبارک دا ذکر کړلی په دینداره ښځه کې به د هغې په مخ حیا او په سترګو کې حیا پرته وي. چې د کمې زنانه په سترګو په مخ حیا وه د هغې زړه به هم د حیا نه ډک وي. حضور علیه السلام وي دا ډېره نیکه او صالحه او پاک دامنه بیبي ده. دویم صفت رسول الله مبارک او فرمیل په دې زنانه کې به نیکوکاري پرته وي، دینداری به پرته وي. او دریم صفت امام الانبیاء او فرمیل د دې زنانه دا ژبه به خوږی، دا به په کور کې د خاوند سره، دا به په کور کې د خواښې سره، دا به په کور کې د سخر سره په ډېره ښایسته او خوږه او نرمه لهجه باندې خپل ژوند او زندگی تیروي. رسول الله مبارک او فرمیل چې دا درې اوصاف او صفتونه په کومه زنانه کې وو نو بیا وڅارئ چې دا زنانه ډېره نیک او پاک دامنه ده. سړي دپاره هم رسول الله مبارک څو اوصاف ذکر کړي دي. دا خبرې ځکه کومه مونږ کې اکثر ودونو واله ناست دي او که چا واده نه دی کړی دا خبرې به واوري. رسول الله مبارک او فرمایل چې کم سړی واده وکړي د دې سړي یو څو اوصاف دي. یو به دا ده چې دې کور ته ځي او راځي په خندا پیشانۍ باندې به راځي، هسې نه چې بهر چا قار کړی او د بهر قار او غصه دلته په کور کې په ښځه ونه باسي. دا سړی په دې ژبه حضرت سعد اسود رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي دی، یو صحابي پیغام را ولېږو رسول الله مبارک ته وی و یا رسول الله زه به د سعد سره واده کومه. خلکو ورته ویل سعد خو د رنګ نه تک تور دی، سعد اسود تک تور دی، هغې ښه حسن نشته، هغې کې ښکلا نشته، د هغه سره د واده څنګه؟ هغه زنانه او بیبي ورته وایي سعد کې یو کمال دی چې کور ته راځي په خندا راځي، چې د کور نه وزیم په خندا باندې وزي. خاوندان به په ځان کې اولنۍ صفت دا پیدا کوي چې دی کله په کور کې ژوند تیری دی به ډېر په خوش امندۍ انداز کې او په خندا پیشانۍ انداز کې په خپل کور کې ژوند تیری. خپله قار او غصه او خپله بدماشي به په کور کې په ښځو باندې نه کوئ. ښه